د انسان د عقیده دا ډیر اهمیت لري د کامیابی لپاره. که انسان غواړي چې زه په آخرت کې کامیاب شم او الله تعالی ما جنت ته داخل کړي او جنت زما نصیب شي، د دې لپاره د ټولو نه اوله چې کومه پوڼۍ ده هغه د عقیدې صحت دی چې عقیده به ته خپله برابر ساتي. عقیده برابر ساتل د هغې مطلب دا دی چې ته به هر یو څیز د الله نه غواړي، ستا عقیده به، ستا یقین به، ستا زړه به د دې خبرې تصدیق کوي چې که زما کارونه سر ته رسوي بغیر د اسباب ظاهریو نه، ما ته که نفع رسوي که ما ته نقصان رسوي، هغه صرف او صرف د الله ذات دی. د الله تعالی نه علاوه که نور هر څونه اولیاء دي، که نور هر څونه تر دې پورې چې پیغمبرم بغیر د اسباب ظاهریو نه انسان ته نفع او نقصان نشي رسولی. بیا کوم خلک چې هغه د الله تعالی نه علاوه را بللی شي، چې هغې ته آواز کولی شي، چې هغې د خلکو عقیده په هغې باندې جوړي چې یاره دا پیر بابا دی، دا مزار دی، فلانکي دی، ډنګری دی، دی ما ته نفع هم را رسولی شي، دی ما ته نقصان هم را رسولی شي، دا پلانکي دی، دی ما ته نفع او نقصان را رسولی شي بغیر د اسباب ظاهریو نه. دارنګې انسان په باره کې الله تعالی په قرآن کریم کې څه فرمایي؟ په سوره حج کې الله تعالی فرمایي ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. د دیو حیثیت دومره نشته چې دی یو معمولی مچ هم نشي پیدا کولی. انسان په حیثیاتو کې دی چې په دې سرسری نظر باندې ګوري نو معمولی سیز د ته مچ ښکاري، معمولی سیز ماشي مچ د ته ښکاري. دغه معمولی سیز الله وی ته دغه معمولی سیز جوړ کا، دغه معمولی سیز پیدا کا، دی دغه معمولی سیز نشي پیدا کولی. که دا ټول راجم شي دی دونه وس نشته، د دې دونه طاقت نشته چې دی دغه معمولی مچ پیدا کی. اگر چې د جسم په لحاظ سره هم وړوکی دی، اگر چې د اعضاو په لحاظ سره هم وړوکی دی، چې د اعضا لږ دي، د اندامونه لږ دي، نو چې دی چې دغه نشي پیدا کولی، دغه پیدا کوونکی الله دی، د دنیا پیدا کوونکی الله دی، ته پیدا کوونکی الله، نو ستا د حاجتونو هم الله پوره کولی شي کنه. د دې د وجې نه عقیده به موږ دا ساتو چې کلمې د لا اله الا الله سره سره به موږ دا کلک یقیني چې د الله نه علاوه بل چا ته آواز کول بغیر د اسباب ظاهریو نه، د بل چا په باره کې عقیده ساتل چې هغه ما ته نفع او نقصان را رسولی شي بغیر د اسباب ظاهریو نه، دا ټول په شرکیاتو کې راځي. د دې نه انسان له ځان ساتل پکار دي. که چېرته انسان د دې نه ځان نه ساتو او د دنیا نه سره د دغې عقیدې نه لاړ، د انسان په شرک باندې مړ شو. او الله تعالی فرمایي چې زه به هر یو ګناه تا ته معاف کړم علاوه د شرک نه، ځکه شرک دا د زه نه معاف کوم. ته د سمندر د زګ برابر ګناهونه راوړه زه به درته معاف کړم، خو شرک درته نه معاف کوم. د دې د وجې نه د مرګ هېڅ پته نه لګي. په هر وخت کې انسان له دا سوچ کول پکار دي چې زما عقیده په څنګه ده، زما عقیده صحیح ده او که زما عقیده صحیح نه ده. نو د نن نه د عزم کول پکار دي چې صرف به د الله نه غواړو، هر یو څیز به د الله نه غواړو، د الله نه